د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت پاک سلسلہ میں شروع کړی دا څلورمه هجره کې چې کوم غټ کارونه شوي امې تیرو جمعو کې بیان کړل. پنځمه هجري هغې کې یو څو غټ غټ کارونه شوي دي، درته بیان کړم. په پنځمه هجره کې د نبی علیه السلام یو لویه غزا شوې ده، هغې ته غزوه بني المستلق هم وایي او غزوه مريسیع هم ورته وایي. نبی علیه السلام ته اطلاع راغله چې د بنو المستلق دا یو قوم دی، خزاعه یو قبیله ده، د هغې شاخ دی. وی د خزاعی قبیله چې کم شاخ دی بنو المستلق، داغی مشر دی حارث ابن ابی زرار. اپا مدینہ منوره د حمله اراده لري. کدا نبی علیہ السلام د کافرو سره رونو جنگونه کړي دي او جهادونه کړي دي، د کافرو مجبور کړي دي. نو دا اطلاع راورسېدله چې د بنو المستلق را کم سردار دی حارث ابن ابی زرار، اپا مدینه د حمله اراده لري او خپل قوم مسلح کړی دی او د بهر نه خلق راغوښتی دی. نبی علیہ السلام یو درېږه د دې خبرې لاول معلومات کو، تحقیق یې کو. نو حضرت بریده ابن حسیب اسلمی رضی الله عنه دی اولیگه چې تلال شو ته معلومات والا چې دا خبر رښتیا ده او که دروغ. بریده ابن حسیب اسلمی رضی الله عنه لار واپس راغی او حضور پاک مبارک ته ووی چې د الله رسول خبر رښتیا ده، د بنو المستلق ټول قوم جمع دی، مسلح دی، وسلې برابر کړي دي او غیر چا پیره کومې چې قبیلې دي بانډې دي د هغې نه هم خلک راغونډ کړي دي. ښه مضبوطه اراده لري چې په مدینه منوره باندې حمله وکړو او مسلمان مکمل ختم کړو. لوی سازش و. واقعي که دوی راغلی و په مدینه حمله کړې وې نو که د الله امداد نه وي نو مسلمان ته به یې لوی تاوان رسولی. حضور پاک مرګرو سره مشوره وکړه چې دوی راځي او په مونږ حمله کوي، نو مونږ ولې لاړ نه شو؟ دوی به ویریږي او دا جرأت به ونه کړي. نو په شعبان 15مه هجره کې حضور پاک مبارک د صحابه یو لښکر تیار کړ، پې ورغلل. په مدینه منوره باندې حضرت زید ابن حارثه رضی الله عنه امیر مقرر کړ. دا به د پیغمبر علیه السلام طریقه وه چې بهر ته به تنو په مدینه به یو امیر مقرر که چې دا خلق د هغه د امارت او د بادشاه لاندې وي متفقي. نو زید ابن حارثه رضی الله عنه امیر که حضور پاک سره صحابه ولاړ، هغې تیارې کو. هغې ته څه پته وه؟ هغې خو مسلمان به ناخبرې، مونږ به پې ناګهاني حمله وکړو، مسلمان به ختم کړو. دې کې پې نبي علیه السلام سره صحابه ورغلل. چې ورغې مخکې شو پې حمله پې وکړه، خدای پاک مسلمانانو له برې ورکړه. حالانکې د چا په کلي ورتلل او د چا په قوم ورتلل او حمله کول دا اسار کار نه دی، ګران کار. داسې برې خدای مسلمانانو له ورکړه چې د کافرانو نه یې ډېر لوی سامان په غنیمت کې راوړو. 2000 اوښان راوستل، 2000 دغه اوښانو چې هغوی د مسلمان خلاف استعمالول. 15,000 ته ګډه چیلې راوستې او 200 کورنۍ قیدیان کړل، مکمل سره د ماشومانو، سره د ښځو او سره د بوډاګانو، ټول یې قیدیان کړل او مدینې منورې ته یې راوستل چې تاسو سره آخر بد څه دي؟ زموږ خپل دین، ستاسو خپل دین، ظالمان ولې نه پرېږدئ؟ حضور پاک چې د مکې نه مدینې ته هجرت وکړ په خدای یقین کوئ. خلک وایي بدر کې جنگ وشو. ګوره
دی براتلل او د مسلمانانو په چراغا به حمله کول، دی براتلل او د مسلمانانو باغونه به سوځول. دا د مکې کافر براتلل او د مسلمانانو چې کم درمندونه وو هغې ته به ورونه ورته کړل، او چې کم مسلمان به په لاره کې ګیره وهه ټکاو به. نو ظلم نه دی ده، درته وطن پرېښود، کلی درته پرېښود، کورونه یې درته ډک پرېښودل، د سامان سره ترې راووتل، او پټي درته پرېښودل، خاندان یې درته پرېښود، کور کلي څوک پرېږدي؟ نو په ارام یې پرېږدی که نه. نبي علیه السلام به ورته تاسو ته ما څه ویلي دي؟ زما خپل دین دی، لکم دینکم ولی دین، د جهاد د فرضیت نه مخکې خبره ده، ستاسو خپل دین زما خپل دین، ولې به په ارام نه پرېږدی؟ اوس دا بنو المصطلق قوم چې دوی سره د پیغمبر علیه السلام دوی کافرو او صحابه مسلمانان دي، د دوی خپل دین، د هغوی خپل دین، او د کلي نه دي، د وطن یې نه دي، د علاقې نه دي. نو کار مو څه دی چې تاسو راځئ او په مدینه د حملې اراده لرئ؟ بس خدای پاک د حضور پاک مدد کوي. حمله پې وکړه مسلمانانو، 200 کورنۍ ته غونډ قیدیان کړل، 15,000 ګډې چیلې، 2,000 اوښان دی ته راوستل چې دی ته څنګه را په مخه کړل. په دې قیدیانو کې یو جینۍ وه، جویریه نوم و، جویریه. پیغمبر علیه السلام دا غنیمتونه تقسیم کړل. یو صحابي دی حضرت ثابت، او دا کم دی چې جنگ شوی و دغه د یو چینه وه، هغې ته به مريسیع وی، د هغه چینې نوم. نو دې جنگ ته په دې وجې غزوه مريسیع هم وایي چې دا غنیمت یې څنګه راوسته او تقسیم یې وکړه. نو دا جویریه دا د دوی د سردار لور وه، د حارث ابن ابي زرار دا هغه لور وه. نو دا د ثابت ابن قیس رضی الله عنه په غنیمت کې ورسېده. دې جویریې ورته ووایي چې داسې کار دی چې تا ته پته ده چې زه د خپل قوم د سردار لور یم، او زه ستا په عیسه کې ورسېدم، نو ته ما سره یو مهرباني وکړه، ما ازاده کړه. او یا داسې ده چې ستاسو کوم سردار دی حضور پاک یې ورته یاد کړه، نو ما غله ورکړې، د سردار لور یم، نو که ستاسو سردار سره یم نو دا به د ما دپاره بهتره. ثابت ابن قیس ورته ووایي داسې به وکړم، زه به تا ازاده کړم، خو په یو شرط، کتابت به یې ورته وایي، مکاتبه به دې کړم، دومره پیسې به ماله را پیدا کړې، به راکړې، نو زه به دې ازاده کړم. دا جینۍ راله جویریه او د حضور پاک ته مخامخ ودرېده. وی صاحب زما نوم جویریه دی، زه د بنو المصطلق دا قوم چې کم سردار د حارث دا هغه لور یم، او زه په غنیمت کې د ثابت ابن قیس رسېدلی، زه هغه له نه یم مناسب، زه مهرباني وکړه ته ما ځان ته کړه، ستا وینځه به یم، ستا خدمت به کوم. او یا به داسې وکړم چې پیسې راکړه، هغه ما ته وایي چې ورشه پیسې راوړه، زه به دې ازاده کړم. زه د سردار لور یم او داسې یو عام انسان سره نه شم پاتې کېدی. حضور پاک ورته ډېره ښکلې خبره وکړه، وی چې زه تا له اختیار درکم، مکمل اختیار، نو څنګه دې خوښه ده؟ هغې ورته ووایي چې د الله رسوله دا خو زما اختیار دې راکړه، نو بیا به فیصله زما په خپل لاس کې وي. وی بلکل تا له مې اختیار درکړه، ځه چې ستا څنګه خوښې هغسې وکړه. دې جینۍ خو حضور پاک مخکې نه و لیدلی، د هغې خو دا خیال و چې دا به عام یو بادشاه وی او یو مشر وی، خو چې د نبي علیه السلام خبرې واورېدې او د حضور پاک حالت ته یې وکتل، نو دا لږ سوچ یې وکړ، سوچ ته پس وی چې اختیار زمی، نو زه دا غواړم چې ستا په نکاح کې راشم. نبي علیه السلام یې ستا خوښه ده؟ ډېره ښه ده. ثابت ابن قیس ته نبي علیه السلام ووی زه هغه سره خپله خبره دې خلاصه کړه، راله د حضور پاک په نکاح کې، خو لا فیصله د نکاح نبي اسلام ونه کړه. وی زه ته خپل سوچ وکړه، وی زما خو داسې خوښه ده، وی زه خیر دی فوري فیصله مه کوه، په دې ته سوچ وکړه. پلار یې راغی دا حارث، او ځان سره بلا اوښان راوستل، او په دې خیال راغی چې د ما لور په قیدیانو کې بنده ده، چې دا لور را خلاصه کړم، او چې مسلمانان څومره مال غواړي چې ولا ورکړم. نو دې پلار یې اوښان راوستل، او پکې یو 2 قیمتي اوښان و، هغې د مدینې نه بار یو غر و، د هغه غر په ویښ کې څملول او ویې تړل. وی زه دا اوښان به وځمه، که په دې مې لور را خلاصه شو خو ټیک ته، او که په دې را خلاصه نه شوه نو بیا به دا 2 قیمتي اوښان دي دا به مور سره کړم، دا به زما د دې لور فدیه شي. هغه اوښان یې د هغه غونډۍ شاته څملول، سړی یې پې مقرر کړ، او دا باقي اوښان یې مدینې ته راوستل. حضور پاک ته ودرېد، وی صاحب زه حارث یم. وی ګوره ظلم دې کو که نه، تا څه کار و چې په مدینه یې د حملې اراده کوله، او د بار نه دې قوم راغوښته،
نو خدای مونږ له بری راکړه چې مونږ ته پته ولګېده او مونږ درلو حمله هم در باندې وکړله. وی صاحب هر څه چې وشو په خپل ځای دي. زه یو خبرې در راغلی یم، سوال درته کومه، تا ته مخامخ ولاړ دی. وی وایه. وی د اوښان مې راوستې دي، زما لور په دې قیدیانو کې د ما له خپله لور راځي. حضور پاک ورته وفرمایل، دوه خبرې ورته وکړې. وی که د اختیار ستا لور له ورکم څنګه به اوښان نه غواړم دنه، ستا لور له اختیار ورکم بیا به څنګه. وی بس صاحب که لور له مې د اختیار ورکړه خدا به په ما غټ احسان وکړي. د هغه خدا خیال و چې لور له مې اختیار ورکړي نو لور مې بیا دلته کم ځای پاتې کېږي، ابه ما سره خامخا ځي. وی ښه ورشه لور سره دې مشوره وکړه. دې لار جویریې رضی الله تعالی عنها ته وی ای بچې ما خو ستا په فدیه کې بله اوښان راوستي دي، دوه اوښان ده پټ کړي دي هغه نه ښکاره کوي، بله اوښان مې راوستي دي او رالم او ستاسو د مدینې د مشر ته مې هغه اوښان پیش کړل، خو هغه ما ته وایي چې ستا د لور اختیار دی. نو بچې زه چې ځو اختیار ورشه ورته ووایه. او ورته وایي چې بابا زه خو نه ځم. وی چېرته نه دی؟ وی کلي ته. وی ولې؟ وی زه خو هم ده سره پاتې کېدل غواړم، دا خو د خدای رښتونی پیغمبر دی، دا خو د ما لپاره یو قسمت دی چې خدای پاک ما د سره پاتې کړي، زه خو دې د مسلمانانو د مشر سره نکاح کول غواړم. وی داسې کې؟ وی نه. چې دی راغی حضور پاک ته مخامخ ودرېده، نبي علیه السلام ورته وایي وی حارثه وی هغه دوه اوښان دې کوم ځای پټ کړي دي؟ وی د الله رسول تا ته چاله وی؟ وی ما ته زما ربل وی د پلانکې غونډۍ شاته هغه دوه اوښان وتړل او باقي دې راوستل. بس خو چې دی وی وی اشهد انک رسول الله. وی زه د دې خبرې ګوی ورکوم چې د خدای رسول یې. هغې نه خو یو زه خبر یم، یو ته خدای خبر، بل چا ته خو د هغې پته نه لګي. اخو ما د غونډۍ شاته تړلي سړی مې ورته درولی دی، تا ته چې چا الوی معلومیږي دا چې ته د خدای رښتونی پیغمبر یې او خدای پاک ته خبر کړي. وی بس زه کلمه ویم هم خدای مسلمان کړ. هغه جویریه رضی الله تعالی عنها په خپله خوښه د حضور پاک په نکاح کې داخله شوه، مسلمانه شوه. د هغې فایده څومره راووته؟ فایده دا راووته چې صحابو سره هغه 200 کورنۍ کومې قیدې وې، کوم ماشومان قیدیانو او کومې ښځې وې او کوم بچي، هغې وې دا ټول د پیغمبر علیه السلام د بیبي خپلوان دي د جویریې رضی الله تعالی عنها. نو ټول یې آزاد کړل د سیل مې. بیبي عایشې صدیقې رضی الله عنها فرمایل وی د جویریې نه زیاته خوش قسمته بیبي مونږ په سترګو بله نه ده لیدلې. وی ولې؟ وی ځکه چې د یو صحابي سره ورسېده نو د هغه نه را منتقله شوه حضور پاک له، نبي علیه السلام یې خوښ کړ. او دویمه خوش قسمته دا وه چې د دې د وجې نه د دې ټول قوم خدای پاک آزاد کړ. ټول قوم چې څومره او د بن المصطلق او څومره قیدیانو دا ټول آزاد شو، او چې ټول آزاد شو نو په یو جبه خدای ټول مسلمانان کړل. ګوره دا یو فایده خدای پاک ورسوله. د مارونو په دې جهاد د بن المصطلق په دې غزا کې یو څو واقعیت پېښ شوي دي. یو واقعه په دې کې دام پېښه وه چې په دې کې منافقین هم د نبي علیه السلام سره ملګري وو. منافقین خو به تلل، دا په مدینه منوره کې یو ټولګي و د منافقین، مشر عبدالله ابن ابی سردارو د منافقان. دی به په جبه باندې د اسلام او د ایمان خبرې کولې، زړه کې دننه د مسلمان دشمنانو کافر. قرآن شریف کې الله فرمایي اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، چې مسلمانانو سره به کله ملو شو دی به مونږ خو مسلمانان یو، مونږ خو مسلمان شوي ایمان هم راوړی. واذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم، او چې خپلو د مشرانو شیطانانو سره به ملو شو هغې ته به یې ګوره ستاسو ملګري. هلکه تاسو چې مسلمانانو سره کښېنئ او منځونه ورسره کوئ او جنگونو له ورسره ځئ، فانا نحن مستهزئون، ټوقې به پورې کوو یاره، خاندو به پورې چې هغې دوکه کړو او دا ورته ووایه چې ستاسو ملګري یو، حالانکې موږ د مسلمانانو ملګري نه یو. د زړه نه کافر او د خولې نه به د ایمان او د اسلام او د شریعت خبرې کولې، منځونه به یې کول او جنگونو جهادونو له به تلل. نو په دې جهاد د بن المصطلق کې منافقین هم. نو یو موقع کې د یو حوض په غاړه د یو مهاجر او د یو انصاري جګړه راغله. مهاجر لګی شو او انصاري یو سپېړه و. نو په دې باندې مهاجر چغې کړې، هغه انصاري چغې کړې یا للانصار، ای انصارو راشئ زما مدد وکړئ. مهاجر چې دا خبره اورېده هغه وی یا للمهاجرین، ای مهاجرینو راشئ زما مدد وکړئ. مهاجر له مهاجرین رالل
او انصاری لا د مدینه خلق را الانصار چې حضور پاک دا आवाज اورید وی دا څه چل دی وی دا صاحب د مهاجر او د انصاری جګړه رااله په بو باندې د اوخ په بکولو جګړه رااله وی بیا نو مهاجر مهاجرین ته چغې واله او انصاری انصار ته چغې واله د یو مرګری رااله د بل امرال حضور پاک پاغه خپش ما بال دعوى الجاهلیه دعوها فانها منتنه وی دا د جاهلیت چغې ولې وخه دا خو د جاهلیت خبرې دي چې خلق یو قوم ځان لرا بلی او بل قوم ځان لرا بلی د قومونو جګړې دا د جاهلیت خبرې دي جنگ او جګړه کوي اوبه د اسلام او د کفر په نوم د قومیت په بنیاد بني دا قومونه خدای صرف دې لپاره پیدا کړی دي چې خلق یو بل پیژني د پنجابیم او د پښتون او پښتنو کې د بیا د فلان کې قوم سره تعلق لرم او د یوسف زیدی او د فلان کې دی او د فلان کې دی دا د قومونو قرآن شریف کې الله فرمایي ودا مې دې لپاره د قومیتونه جوړ کړی دي لتعارفوا چې تاسو په یو بل او پیژنئ فرمایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم د خدای په نزد بهترین انسان هغه نه دی چې زه عربي او دا عجمي دی زه غوره او دا نه غوره دی زه پښتون یم دا پنجابی دی زه غوره یم او دا نه غوره دی زه سندیم او دا پنجابی دی نو زه غوره شم او دا نه غوره شم نه د خدای په نزد غوروالی په تقوا دی حضرت بلال رضی الله عنه دا پردی مسافر و د پردی وطن د شکل نمتورو جامع بم د غریب نمه پردی غلامو خو چې تقوا پکې و پرهیزګاری پکې و نو قسم دې د مکې د لوی لوی سردارانو نه د خدای په نسبت بهتر دی فضیلت په قوم نه دی یو سړی د کمزوري قوم سره تعلق لري او عبادت وکړو خدای ته ځان نږدې کړه دې د غټ سردار نم چې هغه کې دین ني دا هغه بی دین غټ سردار نم د خدای په نسبت بهتر دی نو حضور پاک په غصه شوی دا خو د جاهلیت خبره دی قرآن شریف کې الله فرمایي تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ويو بل سره چې امداد کوي په نیکه کې وکي په تقوا په پرهیزګارۍ کې وکي په ګناهونو کې به یو بل سره مدد نه کوي اوس هم ډېر خلک د یو قوم سره چې پاسي نو دا قوم مرګري وسره ودرېږي په ګناه کې مو سره ودرېږي هلکه د جنگ لازم راځه زه د سره ځم زه د پلان کې مرګ لازم دا قوم والا وته ځم د سره ځم نه په نیکه کې ودرېږي یو بل سره په ګناه کې به یو بل سره نه ودرېږي نو حضور پاک اعلان وکړ وی ما بارو دعوه الجاهلیه وی دا د جاهلیت چغې ولې وه چې مهاجر لدی مهاجرین راځي او انصاری لدی انصار راځي نه د قومیت په بنیاد یو بل سره مدد کول او د قومیت په بنیاد یو بل سره جنگ کول دا ګناه ده وی دعوها فانها منتنه وی دا د ګناه خبره مکوي چې مهاجر دې ځان له مهاجرین راغواړي او انصاری ځان له انصار راغواړي وی دا بدبویا خبره ده زمارونو دو سیزونه دی یو ته نیکی او یو ته ګناه نیکی خوشبویه ده او ګناه بدبویه ده لکه دلته کې چې څنګه ګلاب خوشبویه ده او ګندګي نجاست د چرګې او یا د انسان یا د حیوان هغه بدبویه کوي موږ ته خو د دې نه خوشبویه او بدبویه راځي دا رنګ دا نیکی چې ده دا خوشبویه ده خوشبویه د دې نه فرشتو له خوشبویه ورده خدای له خوشبویه ورده او چې څومره ګناهونه دي بدبویه ده ګوره ګناه هم داسې بدبویه کوي لکه ډیران چې څنګه بدبویه کوي یو حدیث پاک کې راځي چې انسان دروغ وایي نبی علیہ السلام فرمایي اذا كذب العبد سړی دروغ وایي د دې دروغجن د خولې نه بدبویي دي تباعد عنه الملک میلا نو فرشته د دې خولې نه یو میل تختی دې چې دروغ وایي اذا كذب العبد تباعد عنه الملك میلا من نتن ما جاء به د چې دروغ وایي د دې دروغ نه داسې ښه بیندي لکه ډیران چې یو میل ته فرشته لري تختی دا دروغ بدوی په دې سفر کې حضور پاک را روانو چې مدینه ته را نږدې شو نو صحابه ته یو ښه بوی را باندې ولګېد داسې بوی را باندې ولګېد چې داسې بوی را باندې چېرته نه لګېدلی وایي صاحب په دې علاقه کې خو څه مرداره نشته بعضې وخت کې چې د مردار شی پروت دي د هغې نه بدبویي دي نبي علیه السلام ویل چې د منافق مړ دی چې د منافق مړ دی او دا بوی د هغه دغه روح دی صحابه غږونه که پته نه وه چې مدینې ته راورسېدل معلومات یې وکړل نو په هغه ټیم په مدینه کې یو لوی منافق مردار شوی دا د ګوره د منافق د روح نه بوی دی یو حدیث کې راځي چې نیک سړی کله مړ شي دا روح یې فرشتې راوالي او د جنت نه یې وله ښکلې کفن راوړي
خشتا نو پا کفن کې ونغاړي نو دا روح بر اسمان ته وړي اندراج د پاره علیین ته ځي نو چې بر اسمان ته اندراج لوړي نو په دې لاره فرشتو باندې خوشبوئی لګي نا فرشته دعا دته کوي وی خدای الله وی دې سړي له جنتونه ورکا نن د وجه په مون خوشبوئی ولګیدل او فرشته په دې فضا کې خوري دي د خدای نه سوال کوي چې خدای دا روح په مونږ راواله نور فرشته وی الله دا روح په مونږ راواله دې روح نه خوشبوئی دي او چې کم سړی بدعملی او دې مړ شو د روح نه بدبوئی دي نو فرشته خدای نه سوال کوي یا خدای په دې لار خدای روح د مراواله دم بر اندراج لروان یا خدای په دې طرف خیمه راواله او خیره وته کوي اے فلان کی خدای دې خوار کا خدای دې هلاک کا کته تا ګناه نه وکړي نن بستا د روح بدبوئی په مونږ نه لګیدل یو بل محدث ته یو روایت نقل کوي و چې کله انسان د ګناه اراده وکي پر ځل کې د ګناه اراده وکي دا فرشتي په پیشي ها کرام الکاتبین کی طرف ته نیکه والا فرشته ناستري هغه فرشته چې ستا نیکه لیکي ګس طرف ته هغه فرشته ناستري چې ستا ګناه لیکي دې ته څه پته لګي چې د انسان په لکه د ګناه سوچته او د انسان په لکه د نیکو سوچته چې انسان په دې ځل کې د نیکه اراده وکي نو دا فرشته لیکي او کدی د ګناه اراده وکي نو دا فرشته لیکي دې ته څه پته لګي سفیان ابن عیینه لوی محدث ته هغه وای چې دا سړی د نیکه اراده وکي نو د دې ځل نه خوشبوئی بار روزي نو فرشتو ته پته ولګي دا خوشبوئی د وجنه چې د نیکه اراده کړی د نو نیکی ولولګي او کدی په دې ځل کې د ګناه اراده وکي د دې ځل نه یو څخه بوی راوچت شي ا فرشتي په پوي شي چې دا بوی خو د ګناه په ځل کې د ګناه اراده کړی دا ناغه ولا ګناه ولګي لکه څنګه یو سړی داغه اګرمیو کې او د دې خلینې څخه بوی په اګرمی سره راوځي د قرنګ د مارونو د مېدې د بوی په مون خراب او دغه لګي بدبوئی لګي د ګناه بوی د په فرشتو باندې بدبوئی لګي هغه ګناه او نیکی دغه خوشبوئی او بدبوئی نه معلومه یو بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وسخه بوی را باندې ولګي یو په یو موقع فرمایل صحابه ته سب د بوی د سده وی تاسو لګ بارو ده نو دغه د منافقین لګیای د مسلمانانو غیبت کوي وی دا بوی دا غیر صحابه چې باندې لاړ واقعي منافقین لګیو ور سره کې ناستل هغه د مسلمانانو غیبت کو نو ګوره که څوک غیبت کوي یا څوک دروغ وای او یا څوک ګناه کوي نو دا غیر یو څخه بویزي چې پاره مونږ نه پويګو او پیغمبر په پويږي عليه السلام یا د کشف خواندان په پويږي او یا فرشته په پويږي ګناه دومره خطرناک شی دی څنګه په ظاهر کې د دې مادي سيزونو خواص دي هلکه د دې شي دا خاصیت ته چې دا ګرم دی او دا یخ دی او دا خوشبوئی دی او دا بدبوئی دی دا رنګه چې دا کم روحاني سيزونه دي غیر مادي د دې خپل خاصیت دي د نیکه خاصیت یخ دی یخ د ګناه خاصیت ګرم دی ور حدیثو کې ناراضي حدیثو کې چې نبی رسول الله دعا کوي سوي اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد خدای زما دا ګناهونه او بو باندې پاک کې په وره وینځي او په غلې باندې وینځي نو علماء په نورې معنی هم کوي یو آسان معنی دا ده چې د ګناه خاصیت ګرم دی ګرم لکه څنګه ظاهري وجود ګرم شي او خلک په د پاسه او باچي ګور تبه والا باندې خلک او باچي کنه یا د ګاډي انجن ګرم شي نو خلک په د پاسه او باچي کنه چي نو څنګه ظاهري ګرمي په بولر کې د قرنګي چې کوم روحاني غیر مادي د ګناه تاو دی هغه هم په الله تعالی سوال کوي چې خدای په بو او په غلې او په وره باندې لری کې نو د ګناه خاصیت ګرم شي یو بل څنګه ظاهري شي خوشبوئی او بدبوئی دي دا رنګي نیکی او د نیکی خاصیت دا ده چې دا خوشبوئی ده او د ګناه خاصیت دا ده چې دا بدبوئی ده نو حضور پاک صحابه ته فرمایل ودا ودا چغه مو انها منتنا ودا خو بدبوئی خبرې دي عبد الله ابن ابي خو د مدینه هغه ته چا الوي ودا مهاجر او د انصاری جګړه رااله مهاجر لګي شو انصاری یو هغه ته مکمل او شو دی خو منافق وی ګوره کنه ما درته نه وی چې دا مهاجرین م پرې ده کلی کې پرې خودل او عیاذن بالله ډېر سپکه خبره وکړي وی ساربم کړل ساربم اوس په موږ راو لګیدل اوس موږ وای مرګري وسره نور مدریدل او کنه دا خو نشو نو عبد الله ابن ابي دخلنا یو خبره وته وی لا رجعنا الى المدينه لا يخرجن الاعز منها الاذل وی دا سکال چې دا مهاجر ډېر ذلیل خلک دي او موږ د مدینه خلک ډېر عزتمن یو نو چې مدینه ته لاړ شو نو دا مهاجر به بس
حضور پاک او د امرګری به غونډو باسو چې خپل وطن ته مکه یو صحابي راغی او نبی علیہ السلام ته الوي وی سیب عبد الله ابن ابي خدا څه خبره کوي چې موږ عزت منیو او دا مهاجرین ذلیل دي او که مدینه تلاړو دوی به باسو نبی علیہ السلام فورا عبد الله ابن ابي پسې سوال جواب ولېګا او راوي غوښته وی تا دا خبره کړې ده هغه قسم په خدای کې دا خبره کړې دروغ وي او قسم وخوا نو حضور پاک دا قسم تاو قتل هغه صحابي ته وی ګوره ما ته دروغ وي او د قوم په یو مشر دی الزام ولګا صحابي خدای بس پریشان شو دغه چې هغه قسم وخوا او قسم چې د پیغمبر په مخ کې وخره خدای په نوم په پیغمبر اعتماد کوي ویلک سات تیر شو نو نبی علیہ السلام ما پس استاد راولېګا ویځه غختم وی ماته وی چې خپکیګه ما خدای په قران کې ستاسو تصدیق کو د عبد الله ابن ابي تکذیب وکړ هغه قسم په دروغ غوړل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې پتاو لګیدا چې دا خدا خبره کړی دا خدای په قران شریف کې فرمایي چې دا خبره وکړي لا رجعنا الى المدينه لا يخرجن الاعز منها الاذل حضرت عمر راغی وی شیب حکم راتاو کا چې د دې منافق دا سر پتو راوګه هغه بهادر انسان او تیار تابعدار ناز وی حکم وکړه چې دا سر دیوا نبی علیہ السلام نه غږ بوته نه کی بیا به سبا خلک وای چې مسلمانان خپل مرګري وجري نو مولانا ادریس کاندهلوی رحمت الله علیه په سیرت مصطفی کې یو ډېر خپل خبره لیکلې ده وی عبد الله ابن ابي پس عمر پاسې دلو وجه خو یې صرف د مسلمان جامع غوسته وا د صحابه شکل یې جوړ کړو دنه منافقو ظاهری شکل د صحابه جوړ کړو ظاهری شکل د مسلمانې جوړ کړو وی د مسلمان شکل او جامع د مرګ بچ کړ یعنی حضور پاک دوی چې ظاهر کې شکل زما دی نو که اوس من وجنو دی نو خلک وای چې خپل مرګري وجه دا موسی علیہ السلام چې کله د فرعون روان شو او بنی اسرائیل ورسره دي او د دریاب نه پورې وت او فرعون سره د خپل لښکر خدای په دریاب کې غرق کړ نو یو سړی د فرعون په قوم کې هغه به د موسی علیہ السلام په خې کول جامع به د موسی علیہ السلام په شان واچول داغه په شان سپلای به پخ پوکل داغه په شان لباس او پټکی وغیرہ او داغه په شان ګیرا او داغه په شان بغردې د پیخې به کوي نو ټول فرعون لښکر هلاک شو دی پکې بچ شو نو موسی علیہ السلام الله ته رجوع کړه وی خدای چې راخه کم سپیرنه تنګو مده پریخو زما ټوکی خو بد کول خلک میدان ته راغونډول او خلک به خندول او دما جامو شکل به جوړ کړو نو چې دا چا نه تنګم نو خدای دې پریخو الله وستا جامع چولې نو مال حیا رااله چې یو سړي ظاهر شکل ستا پہچان جوړ کړی دی او جامع هم ستا پہچان جوړ کړی دا او زول سزا ورکړه مال حیا راځي رونو غوري تاسو تم زدامه موږ مسلمانان یو او خدای موږ ډېر خپل پیغمبر مبارک را کړی نو موږ نن پکار دي چې موږ د حضور پاک مبارک پہچان جامع استعمال او د حضور پاک پہچان شکل ځان له جوړ او د حضور پاک پہچان او کړهوړه داغي پہچان کردار او داغي پہچان لباس ځان له جوړ خلک د انګريز په لباس نن فخر کوي هغه د جامه چي د انګريزانو پہچان دي هغه شکل جوړي د پیرنګیانو شکل دي قسم دې چې د حضور پاک شکل د خدای ته خوخو دغه خو هغه شکل ورک نو موږ بچ کړ نو حضور پاک حضرت عمر ته فرمایل وی عمره وی ظاهر کې شکل زمونږ دی د صحابه دی نو خلک وای چې مسلمانان خپل سړی وجنه غږ وته مکه چې نبی علیہ السلام مدینه منوره ته راغی د دې عبد الله ابن ابي زوی دی هغه سوچ مسلمان داغه نوم عبد الله دی هغه راغی حضور پاک ته کېناست وی سیب یو خبر لراغله وایا وی زه خبر شوم چې تا زما د پلار د مرګ اعلان کړی وی نو بیا نو وی کده ما د پلار د مرګ اعلان دی کړی نو سیب ما ته وایا چې زه لاړ شم او پلار مړ کم او سره راوړم او ستا پخپو کې وغورځم نه بل چا په لاسې مه وجه زه پوه شو زما پلار پوه شو اوس به زما د پلار سر ستا پخپو کې پروت دی حضور پاک ورته فرمایل چې نه ما خو ستا د پلار د مرګ اعلان نه دی کړی نو دې سره د هغې لاړ دا پلار یې په اس باندې سورو عبدالله ابن ابی
دا زوی ورته لار کې ولاړو هسې کلک ونیو وی بابا را کوش کوزې کړ او د دې مری نه کلک ونیو د دې ګریوان او توره ورپسې راواغېسته پلار ورته وایي بچې ته زما زوی نه وی یم او د دې پلار او زوی یو بل سره ډېره مینه وه خامخا انت دی عزتمن ویلی دی تا ویلی دی چې که مدینې ته لاړو زه عزتمن دیم او حضور پاک د هغه ملګري ذلیله دي دا به بس پرېږدونه ځان ته د عزتمن او حضور پاک ته ذلیل بابا ډېر راته ګران زما پلارې خو قسم په خدای که د حضور پاک نه راته ګران دی راته ستا نه ګران دی وی اوس به وی چې زه ذلیل یم او حضور پاک عزتمن دی هله دې پرېږدم او که دا نه وی دغه توره باندې دې سر واړو وی زه ذلیل یم او نبی علیہ السلام نوم یې واغې چې هغه عزتمند دی وی بیا ووایه وی زه ذلیل یم او حضور پاک عزتمند دی وی بیا ووایه وی زه ذلیل یم او حضور پاک عزتمند دی وی زه په مخه دی مسلمان چې مسلمان وي ابا د خدای او د رسول په مقابله کې بیا پلار نه دی نه به پلار پیژنې نه به رور پیژنې نه به ښځه پیژنې نه به تربور پیژنې د بدر په جنگ کې چې کله مبارزه کېده د یو بل سره جنګېدل د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی عبدالرحمن میدان ته راووت او توره لاس کې اوچته کړه او چغې وواله هل من مبارزن شته چې څوک زما مقابلې له راوځي دا به یو میدان ته وتل پرزونې به یې کولې عام جنگ به وروسته شروع کېده هل من مبارزن شته چې زما مقابلې له څوک راوځي چې دا اواز یې وکړ حضرت ابوبکر صدیق اواز واورېد نو د زوی اواز خو پیژندلی کېږي چا نه تپوس وکړو وی دا اواز د عبدالرحمن خو نه زما د زوی وی جی دی بس تورې له شړنګ ورکړه او منډه یې کړه وی تاسو مه ورځئ زه ورځم حضور پاک کلک د مټه ونیوه وی ابوبکر ته به نه ورځې بل څوک دې میدان ته ورسي د صحابو خاصیت داو او د مسلمان خاصیت بدی چې د خدای او د رسول په مقابله کې به نه زوی پیژنې نه به رور پیژنې نه به تربور پیژنې نن موږ څه کوو نن موږ د رور او د تربور د پلار او د زوی د خاطره خدای او رسول پرېښي نه مو دې پرېښي رور سره او تربور سره خلک پردي مرګ له نه ځي ولې ګناه ګټې قومي سره خلک مرګ له نه ځي والو ټکولو له ورسره نه ځي پردي عزت اخیستو له ورسره نه ځي نو دا د خپل قوم واوي چې خدای او رسول دې پرېښود که د قوم سړي سره قوم نه ودرېږي دې ته دا ورته نه وایي چې هلکه ګورې که په نیکۍ کې خو د سره ودرېږم او په ګناه کې د سره نه ودرېږم نه که هغه نیکي کوي او که ګناه کوي بلکې عموما زمونږ جګړې خو د ګناهونو جګړې وي نو قوم سره ولاړ دا سخت جرم دی او سخته ګناه ده صحابو دې ته نه دي کتلی دی زوی دی او کافر دی بس دا سره ختم دا زوی دی دا پلار دی دا منافق دی دا کافر دی توره ورسره مخامخ راغشتی دی خدای او رسول د هر چا نه مخکې دی نو زمارونو په دې جنگ کې یو خدا واقع پیښه شو یو واقع په دې جنگ کې بله پیښه شوې ده ډېره عجیبه واقع ده او ډېره خطرناکه واقع ده په دې جنگ کې د حضور پاک مبارک سره په بیبیانو کې حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها او یو ورسره حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها د حضور پاک به دا مبارک عادتو چې کله به هم په سفر ته بیبیانې ګړې وې نو قراندازي به یې وکړه نو چې د چا نوم به په پچه راوخت ابه ځان سره بوتله بیبي عایشه صدیقه فرمایي وی په دې جنگ کې زما نوم راوخت او د ام سلمې رضی الله تعالی عنها نوم راوخت مونږ یې ځان سره بوت چې واپس راتلل نو په یو ځای کې دمه وکړه ځکه د شپې به یو ځای کې دمه کوله چې دمه یو ځای کې وکړله
صحابه مو د شوخانه او تل خیمه خخ کړي. عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی د ما خو عمر کم نو عمر نو ما دا چلو کو چې د لاړه او د سماتی لا صحرا کې لره خذل بیزان لزه مقرر کو چې که زنانه او د سماتی کې هغه طرف ته مته اخو بسړی نه او د سماتی لاړه شپوا چې واپس رالم نو زما یو امیل ارانه غردېدل پلاره چې ته پروت وی پکار داوا چې ما حضور پاک ته ویلو چې د الله رسوله ما نه امیل پروت دی زه امیل ګورم یا صحابه ته وا چې د امیل ګوري وی ما دا خبر او نکړه وی ما وی چې د خو په دې لار پروت دی او چې دا د اسمات دی لار شم واپس راځم نو د امیل به پیدا کوم او زر برازم او د اسمات له وی مونږ لري تلو وی چې لاړم امیل مې کته او وی زه چې په کوم اوخ باندې سورېدلم د لرګي او غټه ډولۍ به وه وی زه به هغه ډولۍ ته وختم نو وی صحابه به هغه ډولۍ اوچته کړه او په اوخ د پاسه به کېښوده او وی ښځې داسې دا هغه وخت و چې زمونږ ډېر واړه وجودونه وو ډوډۍ نه وه نو چې د په څلورمه پنځمه ورځ باندې وړی ډوډۍ میلاو شوه هم هم یو وړی دوه وه وی وجودونه هم ډېر واړه وی زه لاړم هغه عامل مې طلب کوم او دې کې نبي علیه السلام اعلان وکړه چې ځای چې ځو وی صحابه وه خو د لرګي ډولۍ وه غټه درنه هغوی هغه ډولۍ اوچته کړه او په اوښ یې کېښوده او د هغوی دا ګمان و چې ګنې عایشه پکې ده دا ډو هغوی وی سوچ ونه کړه چې دا ډولۍ سپکه ده او دې کې به دا ني خو وی هغوی پې ځکه پوه نه شو چې زما وجود راکوټی و او دا هغه خلک و چې زما په ډولۍ باندې مستقل مقرر و لکه زما ډولۍ به د اوښ نه دوی کوزوله او زما ډولۍ به بیا اوچتوله او په اوښ به دوی کېنوله نو بس هغوی خو ډولۍ اوچته کړه او قافله روانه شو وی چې زه دغه راوخته نور راوخت نو زما امیل پیدا شو وی امیل مې راواغېسته وی چې زه رالم ومې کتل قافله تلې ده خدایا اوس په کوم طرف لاړه شم وی ما لکه سوچ کو چې راشه دا کم ځای کې مونږ شپه تېره کړې ده زه به دلته سم کېنم نو بل منزل کې به صحابو ته پته ولګي زما ډولۍ به کوزه کي چې زه پکې نه یم نو حضور پاک به خبر شي نو ما پسې به څوک راولېږي وی زه په هغه ځای کې کېناستم او څملاستم وی دې کې خوب راغی ویده شوم نو د حضور پاک به دا طریقه وه چې یو څو کسان صحابه به د لښکر نه وروستو را روان کړي چې تاسو مونږ پسې لږ وروستو راځئ ولې هسې نه د شا نه څوک حمله را باندې ونه کړي یو صحابي حضرت صفوان رضی الله عنه وی هغه په خپل اوښ را روانو وی چې راورسېده او زه ولیدم نو زه وپېژندم ځکه چې د حجاب د پردې د آیاتونو نه مخکې به د زه لیدلم پردې حکم نو نازل وی چې زه ولیدلم زه وپېژندم وی ده وی انا لله و انا الیه راجعون چې دا یوازې دلته څه کوي وی زه د ده په دې انا لله راویښه شم وی زما د قسم د الله په ذاتي بیبي عایشه وی که د دې صفوان نه به د دې انا لله نه بغیر ما بله خبره اورېدلې وی بهر کې اوښې سملاو او چې اوښې سینګ سملاو نو د اوښ په دې کونډۍ باندې خپه کېښوده چې دې ټوپ ونه وای او زه پاسېدم څادر مې په ځان برابر کړ او په اوښ د پاسه سوره شوم اوښ روان کړه او د غرمې وخت و چې نبي علیه السلام یو ځای کې دمه کړې وه هلته ورورسېد حضور پاک ته مې الوی چې صاحب دغسې واقع وه ډېره مدینې منورې ته لاړ په مدینه کې منافقانو په بیبي عایشې صدیقې الزام ولګو عایشه صدیقه فرمایي وی زه له سنه نیم خبر وی زه هسې ناجوړه شم په مدینه کې بیماره وی نور راته پته نه لګي دوم په دې سفر کې دا واقع پېښه شو بدن المستلق والا سفر کې وی نور زه خفه نه ومه خو نبي علیه السلام به نور کله چې ما سره کومه مینه نه کوله نو هغه مینه نه کوله را سره او چې کومه خوش طبیعتي به یې را سره کوله هغه نه کوله وی زه بیمار وم صرف دومره به راغې ما نه به یې تپوس کړو کیف تیکم څنګه یې وی ما ورته چې صاحب ښه وی بیا به ووت چې ما ته نوره پته نه لګي چې څه مسله ده نو وی زما رشته داره و ام مستح وی هغې ته ما وی چې اودس ماتې له ځو
وی دا هغه زمانه و چې د مدینې خلکو به په کورونو کې نه ښځو دسماته او نه سړو د ښځو ځان لځای مقرر و چې هلته به دسماتي لځي او د سړو ځان لځای مقرر و مدینه کې په کورونو کې د هغې رواج ده چې په کور کې دننه به اودس نه ماتو نه سړو نه ښځو هر چا خپل رواج نو وی ما دې مستح ته وی چې زه چې زه اودس ماتي لځم وی دا را سره شو ما هم برقه په سر کړه غټ پړونی و دیم وی لاړ اودس ماتي وی چې واپس راتلو نو دې مستح تیندک وخوړه دغه یې خوړه را پرېښوده نو زوی ته یې خیرې وکړې چې تعیسه مستح دې خدای هلاک کړي وی بیا دغه راوخوړه بیا خیره وکړه بیا دغه راوخوړه بیا خیره وکړه وی ما ورته وی تسبین رجلا شهد بدرا دا څه کوې ستا زوی خو بدري دی د بدر صحابي دی نو ته بدري ته خیرې کې دا زوی مستح بدر او د بدر کې چې چا شرکت کړی دی د خدای په نزد هغه ډېر بهتر دی ځکه یو ځل حضور پاک نه جبریل علیه السلام تپوس وکړو وی کیف تعدون اهل بدر فیکم وی اهل بدر ستاسو څه خیال دی چې څنګه خلک دي نبی علیه السلام ورته وی په ټولو مسلمانانو کې هغه خلک چې بدر کې شرکت کړي دا بهترین خلک دي نو جبریل ورته څه وی کومو فرشتو چې د بدر په غزا کې شرکت کړی دی په ټولو فرشتو کې هغه بهترین فرشتې دي وکذلک من شهد بدرا من الملائکه نو بی بی عائشه ورته وی د مور ته چې ستا زوی خو بدري دی بدر کې شریک دی نو تا هغه ته خیرې کې نو مور یې راته وی چې تا ته څه پته لګي قمقلې ته څه خبرې مې چې ولې وی چې زما زوی خو په تا الزام لګولی مې چې د څه الزام وی چې دغه ستې بدنامه کړې اوهو وی چې کور ته رالم مرض مې نور زیات شو چې دا څه شو دا چې نبی علیه السلام څو ورځو نه کور ته راځي او ما سره هغه تعلق نه ساتي چې کوم مخکنی دی دا خو دا وجه ده وی چې دې کې حضور پاک کور ته راغی وی ما ورته چې صاحب مور کره لاړه شم وی ما مطلب دا چې مور کره لاړه شم چې معلومات ته واله مور کره لاړه شم وی حضور پاک مبارک را اجازت راکړه وی مور کره لاړه وی چې مور له لاړم وی مور ته مې چې مور دا څه مسله ده وی ما ته وی چې بچې مخه پکېږي هېڅ فکر مه کوه هېڅ هم نشته وی مې چې نه ما پوه کا وی راته صرف دومره وي چې بچې خیر دی چې کومه ښځه ډولی وي که نو د خاوند خوښه وي او بنې م وي نو خلکو پسې خبرې کوي بنې م خبرې کوي او وی مې چې ښه دا خبرې جوړ ما پسې کېږي وی ما ته وی چې په ځان قلار کا خدای به خیر کړي وی مې چې مورې نبي علیه السلام د دې خبرو نه خبر دی وی یو مې چې پلار مې ته خبر دی ابوبکر وی یو بس وی جړه په جړه شوم وی ټوله شپه مې وجړل او په دې شپه کې ما د خوب رانجم وانه چول رانجه چې څونه معمولي شی دی د خوب رانجه دا چې ما په دې شپه کې پوټې خوبم ونه کړ او یو شان جاړم او سار ورځ مې ټوله په جړه کې تېره کړه چې خدای پاکه داسې دي دا خو زما یوازې ذات نه دی که په ما چا غلط الزام ولګو زما پلار لاړ بدنام شو تباه شو حضور پاک ته لوی ضرر دی ځکه د نبي علیه السلام مبارک ته زما د وجې دا څه مسله ده لیکن نبی علیہ السلام ډېر پریشان میټینګ یې راوغوښته حضرت علي راوغوښته علي صاحب ته وایي چې علي څوک هم حضور پاک انتهایی پریشان دی او په دې کې مرکزي کردار د عبدالله ابن ابی دی هغه ته به خلک راغونډېدل او دا پراپیګنډې به یې کول بهر کیف علي صاحب سره مشوره وکړه وی څه چل وکړو علي صاحب ورته وایي وی دا الله رسول ولې فکرمند دی النساء سواها وی ښځې د دې نه علاوه ډېرې زیاتې دي نو ښځې نه کېدي څه وی خیر داسې کار وکړه چې د کور ستا کومه وینځه بریره هغې نه تپوس وکړه او به راته پوره ووایي حضور پاک حضرت بریره راوغوښت بریرې ته په دې عایشې پوهېږې چې دا څنګه ده بریرې ورته وی د الله رسوله قسم مې دې په خدای وي که زه په عایشه کې په دومره عیب پوه شوی دونه عیب پکې نشته او وی ما ته داسې معلومه ده عایشه لکه زرګر ته چې سره درسنګ معلومي هېڅ غلطي پکې نشته صرف یو شی دی چې عمر یې کم دی نو کله اوړه واغږي دا تیوده شي نو چیلی راشي هغه اوړه وخوري دا یو بې پروا ده بس عمر کم دی بې پروا ده نه څه بې پروایي کې شوي شوی بی او باقي پکې غلطي نشته
بیبیانو نه تپوسو کو اسامه ابن زید نه تپوسو کو د کور خاوند دی د حضور پاک د رئیس وی دی وې ستاسو خیال دی وې صاحب د سرو درو ټوکړه ما ته پته نږدې نه راته معلومه ده بیبیانو نه تپوسو کو حضرت زینب بنت جحش داسې نورې بیبیانې چا د پیغمبر علیه السلام زړه ته کتل نو هغه ته به وایي چې صاحب ولې پریشانه کېږي بس پرېږدې د نورې ښځې لږې دي څه حضور پاک میټینګ راوغوښته صحابه په مدینه منوره کې او ډېر صحابه کېنول وایي زه څوک یم زه خو ډېر پریشانه یم په ما خو ډېر لوی ټینشن دباو دی او بیا فورا حضور پاک د عبدالله ابن ابی نوم واغېسته ویل دې سړي نو ما څوک خلاص کي دې خو ما ته هر قسمه تکلیف را رسوي او حتی کې چې زما په بیبي باندې د ظالم الزام ولګاو او یې څوک چې د چا الزام یې ولګاو هغه صحابي ما ته معلوم دی هغه صحابي غریب په کور کې به ناستو جړل به هغه به داسې جړا کوله چې عادته نشم ویلی وی دی خو زما کور ته ما سره زما نه بغیر نه داخلیږي ما ته صحابي معلوم دی ما ته خپله بیبي معلومه ده او دی کمبخت چې دی نو زما پرې نه ښودم نو زما په کور کې دننه په مې الزام ولګاو سعد ابن معاذ رضی الله عنه د اوس قبیلې سردار و پاڅېده هغه وی صاحب ما ته حکم کوه که زمونږ د قوم نه چې دی اوس مردار کم مړی کم او که د دې خزرجیانو نه نو مې چې دله مړ کم دا خبره لږ ده خزرج د قبیلې او سردار او سعد ابن عباده په هغه بده ولګېده هغه وی ته داسې مه وایه که زمونږ د قوم نه مونږ به وجنو ته به څنګه وجنې هغې دواړه یو بل سره په جګړه شو بیا علیه السلام نبی علیه السلام مسله دفع کړه راغې حضور پاک بی بی عایشې ته تپوس یې وکړو د عایشې صدیقې د مور نه ام رومان نه وی عایشه څه شوه وی صاحب هغه ناسته ده کور ګوټ کې وی څه حال یې دی وی ستا د کور نه چې کله راغلی ده هغسې په ژړا ده اوسه پورې ژاړي اوښکې نه دي قلاده شي او ستا د کور نه چې په کومه ورځ راغلې ده او ویښه ناسته ده او هغسې ویښه ناسته ده بی بی عایشه صدیقه وی نبی علیه السلام راغی ما ته کېناست ما ته وی عایشې رښتیا راته ووایه پوره حال وایه رښتیا وی چې دا خبره څنګه نبی علیه السلام وکړه وی ما له غصه راله عمر مې کم و مې چې د الله رسوله که زه درته اوس ووایم چې زه پاک یم هېڅ غلطي ما کې نشته نه یې منې زما خبره نه منې او که درته ووایم چې دا غلطي مې کړې ده نو اوس به یې ومنې خو زه تا ته اسم نه ویم اسم نه ویم صرف دا به ووایم د یعقوب علیه السلام د یوسف علیه السلام پلار چې څه ویلي و هغه ټکې درته ویم کله چې هغه ته خلکو ضرر ورسو نو هغه وی والله المستعان علی ما تصفون ای خلقه چې په ما ته هر څه تاسو وایې زما مدد د چا په لاس کې دی د الله بس زم دقه ویم والله المستعان علی ما تصفون وی پاسېدم د حضور پاک نه او کېناستم بیا خدای ته په ژړا شو وی ما ته وی زه ستا معامله خدای ته سپارلی شوې ده نو چې څه فیصله الله وکړه وی ما وی دی لکې چې الله ته زما مسله وسپارلی شوې نو خدای ډېر مستغني بادشاه هېڅ پته نه لګي بنده خو زر خپله فیصله کوي د خدای فیصلې خو کله زر وي او کله رستو وي خدای ته زما فیصله وسپارلی شوه نو چې میاشت پس به فیصله کوي که کال پس به کوي او که لس کاله پس به کوي وی دا حالت و چې حضور پاک باندې وحی راله وی چې وحی راله نو وی د حضور پاک هغه حالت خو ما ته معلوم و که نه وی دې درمیان کې ما یو ځل په مانځه ودرېدم وی چې په مانځه ودرېدم نو ما د سترګو په دې ګوټ کې کتل نو نبي علیه السلام ما ته کتل وی چې کله ما په دې سترګو ګوټ کې ورته وکتل نو ما نه مخ واړاو دومره پریشان وی دې کې نبی علیه السلام باندې وحی راله او د وحی کیفیت به ده چې په سخته یخنۍ کې به دې خولې به دی وی خولې پې شروع شو وی چې وحی تې سینګ لاړه نو وی ما ته اواز وکړه چې عایشې دلته راشه وی لومبۍ خبره یې دا وکړه چې عایشې مبارک دې شه قد برأک الله خدای پاک قرآن شریف کې ستا د پاکۍ اعلان وکړه اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرة ورزق کریم او پورا قرآن شریف کې خدای پاک تقریبا 12 آیتونه په صورت نور کې نازل کړل او الله د مسلمان نه ګیله وکړه
قرآن شریف کې چې تاسو ته دا پته نه ده چې د پیغمبر مبارک نکاله به زه ګنده ښځه راولم که پاکه به راولم. او چې تاسو دا خبرې واورېدې نو صحابو نه ګیله وکړه نو تاسو له دې خبرې رد ولې نه کوو؟ او تاسو ته پته نه وه چې منافقین دا خبرې خورئ، نو چې منافقین دا خبرې خورئ نو تاسو د منافقینو خبرې ولې ومنلې؟ او قرآن کې فوراً الله اعلان وکړو الطیبات للطیبین، د پاکو سړو سره پاکه ښځه لګي، والطیبون للطیبات، او د پاکو ښځو سره پاک سړي لګي. نو چې پیغمبر پاک دی ښځه به د کوم ځای نه پلیته شي؟ نو سوچ نه کوئ په دې خبره. ګوره الله قرآن شریف کې سختو الفاظو سره ګیله وکړه او بیا څه ووی چې دا چې الزام لګولې څلور ګوان دې اوس پیدا کړي، او که څلور ګوانې پیدا نه کړل نو رجم به ورکوم، درې به ورکوم، سنګسارو به زه اوس څلور ګوان دې پیدا کړي. ګوان چا سره چې تحقیق شروع شو چا سره هم ګوان نشته. هلکه تا دا خبره ولې کړې ده؟ فلانکي کوله. هلکه تا ولې کوله؟ فلانکي کوله. هلکه تا ولې کوله؟ فلانکي کوله. دریو کسانو ته خبره راغونډه شو، یوه ښځه او دریو کسانو ته راغونډه شوه، او دغه حرامي عبدالله ابن ابی پکې بچ شو ځکه هغه باندې ثبوت نو. هغه نه چې تا تپوس وکړي فلانکې وایي خپل ورسره ځنو. درې کسان، یو ښځه وه او دوه سړي. هغې نه چې تپوس وشو هغې سره دا نو چې فلانکي ویلي دي، د ثبوت ته سره څه دی. هغه درې کسان هغه چې په دې جنګ کې هم نو، په دې لاره کې هم نو، په دې سفر کې هم شریک نو. نبی علیہ السلام هغې له بیا درې ورکړه، سزا یې وله ورکړه. دا یو واقع پېښه شو. نو قرآن شریف کې الله فرمایي چې ظاهر کې خو دا خبره ښه نه ده، خو په حقیقت کې د مسلمان دپاره دا د فایدې خبره وګرځېدله. ولې د عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها متعلق قرآن صفحې نازله کړه، یو غون صورت د هغې په صفحه کې خدای پاک نازل کړ. یو پکې دغه مستح چې و دا پکې شامل و. حضرت ابوبکر صدیق د ده مور د ابوبکر د ترور لور وه، او د دې مستح ټوله خرچه به ابوبکر کوله. بس هغه قسم وخوړه نن نه پس به زه مستح له یو نوړی ډوډۍ نه ورکوم، زه ورسره څه کوم، او دا زما رشته دار دی او زما د لور په بدنامۍ کې د لاس دی، نن نه پس به یو نوړی نه ورکوم. الله قرآن شریف کې آیات را لیږي ولا یأتل اولی الفضل منکم والسعة، چې کم د فضیلت او د فراخۍ مالدار خلک دی قسمونه دې نه خوري. ان یؤتوا اولی القربا والیتاما، قسمونه خوري چې زه به نیکي نه کوم، نوړی ډوډۍ به نه ورکوم. الا تحبون ان یغفر الله لکم، په دې خو دې خدای بخي، ستا دا نه ده خوښه چې دله ډوډۍ ورکړي خدای دې وبخي. نو حضرت ابوبکر نبي صاحب راوغوښته، وی ابوبکر د مستح نه دې قسم وخوړه، یاره خود حضور پاک څومره رحم دل دی او د الله څونه رحم دی. ضرر ابوبکر ته مو حضور پاک ته مو، ضرر یې دواړو ته دي، دواړو ته. او بیا حضور پاک ابوبکر راوغوښته، وی تا قسم خوړ چې مستح له به ډوډۍ نه ورکوم. قرآن کې الله وی یو صاحب قسم مې خوړلی دی، وی الله وی چې ستا دا نه ده خوښه چې الله دې وبخي چې دا ډوډۍ ورکړي. وی د الله رسوله ولې مې نه ده خوښه چې ما وبخي؟ نو وی ډوډۍ ورته واپس کا. وی با زما د قسم مې مات که کفاره به ورکوم، مستح باندې به ډوډۍ نه بندو. بیا ورته چالو کړه. دا واقع پېښه شو په دې سفر کې. هغه عبدالله ابن ابی چې کوم د منافقانو سردار دی او دا دې کې شریکو چې کله مړ شو، زوی راغی حضور پاک له، وی صاحب پلار مې مړ دی، وصیت یې کړی دی چې زما جنازه به نبي علیه السلام کوي، او د حضور پاک کمیس به راوړی. نبي علیه السلام کمیس ورکوي واخله، ځکه دا یو وخت حضرت عباس د کمیس ورکړی، ایواله دا کمیس. صحابو ته صاحب کمیس ته چا لولېږه؟ ستا مبارک کمیس. هغه منافق له دې ولېږه، وی زما کمیس وله فایده نه ورکوي، پرېږدې ده ورکوم بله. جنازې له چې لاړ سینګ مخامخ ودرې جنازې ته او خلق ولاړ دي. حضرت عمر ورغی او نبي علیه السلام یې د لمن نه کلک ونیوه. اتصلي علی عبدالله، د الله رسوله دومره بهادر دی ځکه قوم یې ټول ولاړ دی، زوی یې ولاړ دی، او د هغې مخکې نبي علیه السلام د لمن نه نیسي. وی ته په دې عبدالله ابن ابی په دې منافق جنازه کې فلانکې روزې دا نه دي ویلي، فلانکې روزې دا نه دي ویلي، فلانکې روز ابو جهل او عتبه او د مکې سردارانو دومره تا سره دشمني نه ده کړې لکه ده چې څومره کړې.
د توري دشمنی اسانه ده، خو الزام لګول او جامه ګنده کول دا ډېر ګران کار دی. په دې خبیث جنازه کې نبی علیہ السلام ورته مسکی شو، وی اخر عني یا عمر، رستش کوم په جنازه. بیا ولا مخله راغی، یا الله رسوله مکو په دې خبیث جنازه. وی عمر رستش زما پرې دا ګورا، وی تا ته الله نه دی ویلي چې که بخنه ولا غواړي که نه غواړي نه بخم. ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. وی ما ته الله دام ویلی دی ان تستغفر لهم 70 مره لن يغفر الله لهم. که او یا کرته ولا بخنه غواړي نه بخم، نو زه ولا د او یو نه زیاته بخنه غواړم ته خدای بخي. ګوره د حضور پاک رحم الله وی که او یا کرته غواړي نه بخم، نو زه ولا د او یو نه زیاته غواړم. دا عمر رسول شه خو چې جنازه په څنګه وکړله نو آیات نازل شو لا تصلي على احد منهم مات ابدا. دینه پس په منافق جنازه باس نور نه او داغه جنازه سرس شو د حضور پاک د په زرګا او قوم او څه کافر او څه منافقان. خدای داغه جنازه د وجنه ټول مسلمانان کړل. دا عظیم واقع پیښ شو. د تیمم حکم په دې سفر کې نازل دی. عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي او دا هم دغه میل د لازه دا مثلا دا میل نه پیښه شو، هم دا میل نه پیښه شو. وی دا ما میلو ارا نه رک شو. وی نبی علیہ السلام صحابه پسې ګرځول چې دا میل ولا پیدا کړي. وی دې کې د مانځه وخت شو بنشت. حضرت ابوبکر پسې خلک لاړل چې ته وګوره عائشہ ته د دې بیا امیل رک کړی دی او نو بشتا او نه ګذرشتا نه خلکو سره وبشتا او د مانځه وخت دی. وی حضور پاک ما سره خوا کې په دې کونډه سره غوډه ودو او ابو بکر پلار میرا په تشي والم دلته. وی ما ته و چې حبست رسول الله صلی الله حضور پاک دې بند کړی او خلق دې بند کړی وليسوا على ماء وليس معهم ماء. ندوی سره خپل وبشته نه ګذرشتا او یزل قیدی ځکه نشم غزار ډیر سختو چې مې حضور پاک براویخ شو ودلې. وی دې کې نبی علیہ السلام رستو راویخ شو. خدای پاک د تیمم آیات نازل کړ. ګوراشي کې د الله حکمتي فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا که یو ځای کې وبني تیمم وهه. وی خلق را مال مبارک باد را کو چې مبارک دې ابو بکر ستاسو د وجه نه خدای امت ته خیر ورزو. دا دې کې یو ځای کې څوک وی اول ته وبني نو تیمم وي. تمارو دا قسمه مسائل واقعات تاسو بر دې نه سونه اندازه لګول چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مختلف موقع باندې څومره تکلیفونه رسیدلي. خالص د سره وجنه نه چا سره په سیاست جګړه و، بادشاہ جګړه نه و، دنیوي سیاست نه چا سره په ځمکه جګړه ده، نه چا سره په بادشاہ جګړه ده، نه چا په کور جګړه ده، نه په بل څه جګړه ده. صرف او صرف په دین، په شریعت او په اسلام. دا الله دین امت ته رسو، کفر ختمول، بی دینی ختمول، لګیا دی په بیبي باندې الزام راځي، پریشانی ورته راځي، جګړې ور سره راځي. خو ګوره مدد یې خدای کوي. دا خبره به ذهن کې اچوي چې مدد یې خدای کوي. ګړې په ګړې مدد خدای پاک کوي. مونږ هم دقسې پکار دي. دا دین مونږ خپل نه دی ګڼلی. صحابه او دین خپل ګڼلی. حضور پاک دا دین خپل ګڼلی. مونږ دین خپل نه دی ګڼلی. زه چې څنګه مال خپل ګڼم او هغې دپاره جګړه کوم، بچې خپل ګڼم جګړه ولا کوم، ښځه خپله ګڼم جګړه ولا کوم، کور خپل ګڼم جګړه وسره ولا کوم. دین ما خپل نه دی ګڼلی. دین دپاره ما څه ونه کړی. دین به موږ خپل ګڼو څنګه چې نبي علیه السلام او د هغې صحابو دین خپل ګڼلی او د هغې دپاره تکلیفات، جګړې، هجرتونه، جهادونه هر څه کړي دي. که دین موږ کله خپل وګڼه که نه، الله وایي اليوم اکملت لکم دینکم، ستا دین ګوره دینکم، واتممت علیکم نعمتی. نعمت کې ځان ته نسبت کوي او په دین کې مونږ ته نسبت کوي چې دا ستاسو دین دی. نو که دین مونږ خپل وګاڼه داسې لکه په زوی خفه کېږم، په ښځه خفه کېږم، په لور خفه کېږم، په مال خفه کېږم، دارنګې زه په رسول الله خفه شم، په قرآن خفه شم، زه په دین خفه شم، زه د پیغمبر په بېعزتۍ خفه شم، زه د قرآن په بېعزتۍ خفه شم او زه د اسلام په بېعزتۍ خفه شم. هېڅ به م نی بیا. او موږ دین خپل نه دی ګڼلی. الله یې دین زموږ خپل کړي. خدای زموږ په زړه کې د دین مینه واچوي. کومې قربانۍ چې دغه صحابو کړي دي، الله د هغوی اجر ورکړي،
الله دې هغه څه زمونږ نه مو واغېستلی کړي خدای دین امت ته ورسولی کړي د حضور پاک ټول امت ته الله صحیح مسلمانان وسوچه مسلمانان کړي رب دې موږ د نبی علیه السلام په طریقو روان کړي او کم تکلیفات چې هغوی د کم اسلام او کم دین لپاره کړي دي خدای د هغه دین او اسلام زموږ په دې وطن کې راولي الله مریضانو له شفا ورکړي خدای قرضداران د قرض نه خلاص کړي خدای څوک په څه فتنو مشکلاتو کې مبتلي هغه له په خوشحالو باندې بدل کړي الله ټینشنونه زموږ په